په اسلام آباد کې د امریکې او د ایران د چارواکو ترمنځ مذاکرات وشو او حتمی نتیجې ته یا حتمی معاهدې ته دواړه فریقین ونه رسېدل. وروستي راپورونه دا وایي چې دا مذاکرات نه کامیاب شوي دي او نه ناکامه شوي دي. د هغې ثبوت دا دی چې تر اوسه پورې په جنګ بندۍ باندې عمل درآمد روان دی. د اپریل تر 22 نیټې پورې جنګ بندي شوې ده او تر اوسه پورې د دغه جنګ بندۍ څخه خلاف ورزي نه ده شوې او نه امریکې دوباره په ایران باندې حملې شروع کړي دي، نه په اسرائیل شروع کړي دي او نه ایران په خلیجي ملکونو یا په اسرائیلو باندې څه توغندۍ ورویشته دی یا یې په څه ډرون ورویشته دی. نو تر دغه حده پورې خو جنګ بندي برقرار ده، خو ناکامه به ورته موږ ځکه ووایو چې حتمي معاهده پکې نه ده شوې. د ابن هرمز په لړ باندې مسله روانه ده او دغه شان د جوهري وسلو په سر باندې لانجه روانه ده. د جوهري وسلو په سر باندې یا د اټومي وسلو په سر باندې خو ایران تقریبا د 20 کالو نه امریکې سره او یورپ سره مذاکرات کوي، خو لاسي سمونه نه دی خوړلی. نو په یو شاوروز کې به څه سمون وخوري. خو تر کومه چې د ابن هرمز تعلق دی، نو اوس د امریکې صدر دا اعلان کړی دی چې د پاکستان په وخت باندې ماښام 9 بجې به مونږ دغه تانګې چې کم دی په سمندر کې دا به مونږ په خپله بندو، بلاکیډ به کوو دی. او د ایران څونه بندرګاهانې چې دغلته دي، یو د چابهار بندرګاه ده، بندر عباس دی، نور هم داسې د هغوی چې کوم سمندري حدود دي دغه ځای کې وایي چې هغه به مونږ بلاک کوو او د ایران ته چې کوم جزونه ځي یا د ایران د بندرګاهانو نه چې کوم جزونه روځي هغه به مونږ د دغه ځای نه راوتو ته نه پرېږدو، یا هغه جزونه چې هغه ایران له ټیکس ورکوي او بیا په دغه لاره باندې تیریږي هغه جزونه به مونږ نه پرېږدو. بل خوا بیا د ایران صفای پاسداران اعلان کړی دی چې مونږ تقریبا 10 لکه کسان دغلته راغونډېږو او مونږ به د خپل سمندر او د خپلو حدودو دفاع کوو. ډېر چارواکي دې مسلو ته په دې نظر باندې ګوري چې امریکا په ایران باندې پریشر زیاتول غواړي او دا پریشر ټیکټس دي چې یو خوا مذاکرات رواني او یو خوا ته یو سړی پریشرایز کوي چې ته مذاکراتو ته تیار اوسه یا مذاکرات مه پرېږده، ګنې کني نو بیا تا سره دا چلم کېدی شي. ځینې خلک ورته په دې نظر ګوري. بهرحال ګورو به چې لکه د ماښام نه پس څه کېږي، خو دا چې لکه ټوله دنیا به د یو نوې لانجې سره مخامخ شي او د دنیا تقریبا 25% تجارت چې کم دی نو هغه هم په ټپه ولاړ دی. اوس په نور هم په ټپ ودرېږي. د تیلو قیمتونه یو ځل بیا تقریبا $9 د بیرل په سر باندې برختلي دی، اوس په نور هم خېږي. دغه شان د خوراک څښاک سامان سرې چې څونه ده، یوریا چې کم دی، سلفر څونه دی، د دې قیمتونه برختلي دي او نور به هم خېږي. او ظاهره خبره ده چې لاره بندېږي نو دا خو به د خلیجي ملکونو بندېږي، د عربي ملکونو بندېږي، نو دغه یو بل درد سر دی. خو بهرحال موږ به دا ووایو چې د ایران کمې داسې مطالبې دي چې د منلو وړ دي. یوه مطالبه خو د هغوی دا ده چې موږ د اټم بم د جوړولو توان باید چې ولرو. نو ایران په کار ده چې د اټم بم د جوړولو توان ونه لري، ځکه چې په ایران کې نن سبا داسې یو حکومت دی چې هغه یو سرکش حکومت دی او هغوی تر اوسه پورې د دنیا د ډېرو قوانینو خلاف ورزي کړې ده. امریکا او اسرائیل خو پرېږده که نه، هغوی خو په خپل ځای باندې لګیا دي سرکشي کوي، خو هغوی زور هم لرلی شي. خو لکه په ایران کې چې کوم خلک په اقتدار کې دي نو دغه خلک تر اوسه پورې که تاسو وګورئ نو په عراق کې هغوی ګوتې والي دي، په شام کې هغوی ګوتې والي دي، په عراق کې هغوی پراکسي لري، په لبنان کې هغوی پراکسي لري، په فلسطین کې هغوی پراکسي لري، په پاکستان کې هغوی پراکسي لري. ځای په ځای باندې هغوی وسلوالې ډلې لري او خپل ټولې پیسې او وسایل په دغه باندې خرج کړه چې په نورو ملکونو کې غرق وبل جوړ کړی دی. لهذا په داسې حالاتو کې یو داسې رژیم اټم بم هم ولري نو ظاهره خبره ده چې بیا د هغه د شر نه دا ټوله سیمه نشي خلاصېدی. او عربي او خلیجي ملکونه هم دغه وایي چې موږ وایو چې ایران د خپلې پیسې په خپل تعمیر او ترقۍ باندې ولګوي خو اټم بم د نه جوړوي، فوجي قدرت دی دې حد ته نه رسوي چې بیا د ټول سیمې ملکونه هغه یرغمال کړي. تر کوم پورې چې د پاکستان تعلق دی نو د 1979 میلادي کال نه را په دې خوا چې د خمیني انقلاب په ایران کې راغلی دی نو د پاکستان پر ضد باندې د هغوی پالیسي بیخي بدله شوې ده او پاکستان سره هغوی بالکل د یو میرني رور سلوک کړی دی. بي ال اې د دغه ځای نه اپریټ کېږي. د هغې نه علاوه که موږ وګورو نو د کشمیر په مسله باندې موږ سره ایران هغه شان ملګرتیا نه ده کړې. نور هم داسې ډېرې مسلې دي چې پاکستان سره د ایران څخه خاص ملګرتیا نه ده پاتې شوې.
د شاهیران په وخت کې ډېر ښه تعلقات وو د پاکستان او د ایران، په تر کومه نه چې د خمیني او بیا د خامنه‌ای حکومت راغلی دی، اوس د مجتبی خامنه‌ای حکومت دی. نو په دې نظام کې د پاکستان ټول عمر مخالفت شوی دی او پاکستان ته ټول عمر په سپک نظر کتلی شوي دي او دا پاکستان محسوسه کړې هم ده. خو ظاهره خبره ده چې پاکستان اوس په خپل ګاونډ کې شر شدت نه غواړي، نو هغه دا وایي چې یاره دا مسله ده په خیر خیریت باندې سر ته ورسي او پاکستان دا هم نه غواړي چې یاره سعودي عرب په دې جنګ کې ورداخل شي او بیا پاکستان د مجبورۍ نه په دغه جنګ کې ورشامل شي. نو دا د پاکستان خپلې مجبورۍ دي. خو زه به تاسو ته ووایم چې لکه د ایران دا مطالبه هم بې ځایه ده چې آبنای هرمز به موږ کنټرول کوو، ځکه چې آبنای هرمز چې کومه دی نو دا یوه کلو سمندري لاره ده، انټرنیشنل سمندري لاره ده او په 1982 میلادي کال کې چې کوم میری ټایم سکیورټي اګریمنټ شوی او د دنیا ټولو ملکونو په دستخط کړی دی، په هغې باندې ایران هم دستخط کړی دی چې یاره زما به خپل سمندري حدود وي، خو د هغې نه علاوه انټرنیشنل سمندري حدود هم شته، په هغې کې به موږ نه د چا نه ټیکس اخلو او نه به د چا جهاز موږ بندو چې دوی ته په دې لاره نشي تللی. بین الاقوامي سمندري حدود چې کوم دي نو دا استعمالول د هر ملک حق دی او کوم ملک چې د سمندر په غاړه پروت وي نو هغه خپل سمندري حدود لري، هغه ته هغه بیل کړي چې بھئی دا ستا خپل حدود دي او دغه ته سمبالوه. خو د هغې نه علاوه بیا انټرنیشنل سمندري حدود شروع کیږي چې هغه د ټولو حق دی چې په هغې باندې نه به څوک ټیکس ورکوي، نه به څوک قلنګ ورکوي او په هغې باندې به تیریږي. که موږ د سویس کانال خبره کوو نو سویس کانال خو د مصر خپل یو سیند دی دریای نیل او هغه سمندر سره نو ملو شوی، خو بیا چې د فرانس کله دغه ځای کې حکومت و نو فرانس راپاڅېده او یو څو کیلومیټره لاره جسور سمندرګي ته پاتې وه هغې ختمه کړه او په څه طریقه باندې د دریای نیل چې کوم دی نو دا یې سور سمندرګي سره ملو کړ. نو په هغې باندې خو مصر ځکه ټیکس لي چې د هغوی خپل سیند او هغه بیا سمندر سره هغوی په څه طریقه باندې ملو کړ. په آبنای هرمز چې کوم دی نو دا خو د پخوا نه یو سمندري لاره ده او په دې باندې کې ایران وایي چې زه به د خلکو نه ټیکس اخلم، زه به یې بندوم، نو دا د قلنګ په زمره کې راځي، دا انټرنیشنل قلنګ دی چې ایران به یې د خلکو نه اخلي. نو دا یو ناجایزه مطالبه ده. د دې نه علاوه د اټومي وسلو د جوړولو مطالبه هم ناجایزه ده، ځکه چې هغوی په ان پی ټي باندې دستخط کړی دی چې موږ به هیڅکله هم اټومي وسلې نه جوړو. نو دا ټولې خبرې چې راغونډې شي او بیا ایران چې کوم پراکسیز لري په ټولو اسلامي ملکونو کې، په یو غیر اسلامي ملک هم هغه خپلې وسلوالې ډلې نه لري، ټوله فرقه وارانه یا اسلامي یا وسلوالې ډلې چې کوم دي په اسلامي ملکونو کې لري او ټولو اسلامي ملکونو ته لانجه جوړه کړې ده. نو د دغه نه پکار دی چې هغه رستو شي. په لبنان کې هغه دا نه وایي چې په لبنان د حملې نه کیږي، هغه وایي چې په حزب الله د حملې نه کیږي، چې حزب الله د هغوی یو وسلواله ډله ده په لبنان کې. نو دا ټولې مسلې دي او په دې باندې ځان پیول پکار دي. د پاکستان مفاد دا نه دی چې د پاکستان په ګاونډ کې د یو بل اټومي قدرت را پیدا شي او د پاکستان په ګاونډ کې د یو بل داسې قدرت را پیدا شي چې هر کله هغه آبنای هرمز بندول غواړي نو چې بند یې کړي او بیا پاکستان هم په مشکلاتو کې او ټوله سیمه په مشکلاتو کې راشي. نو ځینې مطالبې د ایران داسې دي چې دا منلو نه دي او هغه څوک نشي منلی، خو زما دا یقین نه دی ځکه چې امریکې سره بله لاره نه ده پاتې. امریکا یو خوا پرشر ټیکټس استعمالوي او بل خوا وایي چې مذاکرات هم کامیاب شي. نو زمونږ ډېرې ذرایع دا وایي چې یاره امریکې او ایران په خپلو کې مذاکرات بیخي نه دي ختم کړي، بلکې کیدی شي دا مذاکرات د پردې شاته روان وي او کیدی شي د دنیا په یو بل ځای کې یا هم په اسلام آباد کې کیدی شي هغوی دوباره څه نتیجې ته ورسي او کیدی شي د دواړو ترمنځ څه معاهده مو شي. خو دا به اوس په راروانو څو ورځو کې پته لګي چې له دې نه څه جوړېږي.